السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان نیغ په نیغه د خپل آفیس نه بډخیله هیډ آفیس نه امید دی چې ټول ملګري به ښه وړوکې غونډه کې ویډیو میسج غواړم چې تاسو سره شریک کړم. بیګم یو ویډیو کتل او هغه ویډیو باندې خفګان هم ډېر میلاو شو او بل دا فخر راته هم ډېر زیات محسوس شو. خفګان د دې وجې نه میلاو شو چې په کومه خاوره باندې په کوم ملکونو باندې زموږ مشرانو حکمرانی کړې ده، زموږ مشرانو حکومت کړی دی، په هغې ځمکه باندې په هغه خاوره باندې چې د اسلام جنډې ولاړې وي، په هغه خاوره باندې د قرآن شریف بې حرمتي کېږي. افسوس راله په دې خبره راشي اسلامي ملکونو مشران ټول خاموش. ایون دا چې سو کالډ الکترونیک میډیا، اسلامیک الکترونیک میډیا هغه هم غلي ده. صرف په سوشل میډیا باندې دا خبر روانه ده چې مرد مجاهد و هر څوک چې دغه رور دا پکچر تاسو د پرون نه برایستئ نه ولې دې حد ته موږ ورسېدو. مسلمان دونه ذلیل و رسوا شو مونږ چې په ټوله دنیا باندې زموږ تاریخ پروت دی، په هغې باندې مونږ حکمرانی کړې ده. نن زموږ مقام دا شو چې برای راست مونږ ګورو زموږ د دین، زموږ د قرآن خلک بې حرمتي کوي. د هغې مین وجه څه ده؟ د مسلمان ولس د علم نه د تعلیم نه لرېوالی، هغه کومه جذبه چې وه، کوم چې زموږ د مشرانو په زړه کې وه، هغه جذبه زموږ نه چرته تلې ده، هغه جذبه نشته دی. خیر زما په خبرو غوسه نه کېږي که زه ویډیو میسج باندې خبرو وکړم یاره دا نشته دی دا نشته دی، په هغه غوسه کېږي نه. خو خیر د انسان د زړه هغه خپل درد دي که نه، هغه الفاظو ته یې والله که زه راوړی شم دونه زموږ هغه زړه په دې باندې خفه کېږي. کومه جذبه چې پرون د غرور ښودلې ده چې په هغه ځای کې ورمنډه کول او د هغه څیز مخنیوی کول، که دا جذبه زموږ اسلامي حکمرانانو مشرانو کې پیدا شوه که نه، نو چرته به هم څوک دا همت ونه کړي. که پخوا زموږ مشرانو په دنیا باندې حکومت کړی دی نو د یوې وجې نه یې کړی، د خپل الله سره خپل تعلق و، خپله جذبه یې وه، د چا مخې ته یې سر نه دی ټیټ کړی، د انګریز مخې ته یې سر نه دی ټیټ کړی. چې کله به کفارو ته پته ولګېده چې مسلمان راځي په خاوره باندې، نو هغو به د پیله نه په یره کې مبتلا شو. ځینې داسې خاورې وې، داسې ریاستونو چې د جنګ نه مخکې به یې ورته هتیار کړی چې دا علاقې ستاسو دي. نو ډېر زیات پریشاني راته میلاو شوې په سوشل میډیا باندې چې څومره خلک دي هغو د دغه څیز ملاتړ وکړو، د هغو هم شکریه ادا کوم. خپلو کې نفرتونه دونه سیوا دي، خپلو کې فرقې قومیت هغه موږ دونه سیوا کړی دی چې دا څیزونه موږ سیریس هم نه اخلو. 2-3 ورځې په سوشل میډیا باندې وچلیږي، بس خبره ختمه شي، دا موږ سیریس نه اخلو. ذهن کې دا خبره کېږدئ چې کله موږ د یو امت په طور باندې سوچ شروع کړو، دې ته دې نه ګورو چې یاره دا د دې ملک مسلمان دی، دا د پلانکي ملک مسلمان دی. هغه قومونه چې مخکې به د دنیا حکمراني کړې ده، نو د هغو یو ایم او یو څیز امت د حضور صلی الله علیه وسلم امت. دا څیز نه و چې دا د پلانکي طبقې سره دی، دا څیز نه و چې دا د پلانکي زبان سره تعلق ساتي، دا څیز نه و چې دا پلانکي بارډر نه اخوا مسلمان دی، بارډر نه دې خوا مسلمان دی. یو امت و. که په دې سایډ باندې به تکلیف و به مسلمان، نو د هغې ملک مسلمان به سره ولاړ. که په مشرق کې به په مسلمان تکلیف و نو د مغرب مسلمان به سره ولاړ. که په مغرب کې به په مسلمان تکلیف و نو د مشرق مسلمان به سره ولاړ. الله دې وکړي که دغه جذبه، دغه پوهه، دغه علم مونږ ته راشي او دوباره کم په دنیا کې چې دا ظلم روان دی، که یو ناپوهه سړی څه چل وکړي نو ډایرکټ ورسره د اسلام نوم ملګري کړي چې یاره دا مسلمانان دي، دهشتګرد دي. زموږ هغه تاریخ، هغه هر څیز والله چې سوچ کوم نو ډېر زیات افسوس راځي. په خپل ایموشنل قسم زړه م خفه کېږي په دې څیزونو باندې. خو دا لایو هم د دغې دپاره رالم چې افسوس راله په دې خپل الکترونیک میډیا باندې هم راځي، په دغې حکمرانانو هم راځي چې په هر څیز باندې تاسو ټویټ کوئ. الکترونیک میډیا د حکمرانانو نه فارغېږي، پلانکې جیل ته لاړو، پلانکې لندن ته لاړو، پلانکې دا ووایي، پلانکې روډ بند کو، وزیر اعلیٰ صاحب داسې شو، وزیر اعظم صاحب داسې شو. آخر
تر کومې پورې به دا کېږي؟ اخر د حق اواز به تر کومه پورې تاسو پټوئ؟ زه اخر دغه زما د زړه هغه جذبات ما سره شریک کړه او دعا کو چې الله تعالی د امت یو ځل بیا راغونډ کړي او دغه جذبه په دوی کې بیا پیدا شي د خپل دین د خپل اسلام. نو دعاګانې مې سره دي او تاسو هم دونه څه وکئ چې کله سترګې پټوئ او سترګې م پټې شي نو چې زړه م لږ ډېر مطمئني چې څه م کړي دی خاورې دپاره د دې وطن دپاره د الله د دین دپاره. مننه.